کاهنانو د نجومیانو کار دی. مونږ خو نجومیان نه یو، مونږ خو کاهنان نه یو، مونږ خو علما یو. د دې خو داسې مثال لکه ته زرګر دکان ته لاړ شي او هغه ته وایي چې ما له بینادرل بوتل راکړه، هغه په څه پوهېږي؟ ته خو اول خلک وپېژنه که نه، بیا ترنه مطالبه کوه. دا دې کار خراب کو چې د علم په جامه کې د سحر او د جادو کارونه شروع کړل. واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان. د یوې شبهې جواب وشو په رسالت باندې. نو دویمه شبهه دا وه چې نبی علیہ السلام به د انبیاو ذکر کو، نو په هغې کې به نوم راته د داود علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام. نو دې یهودیانو ووې چې ګوره ته څه د هغه نوم اخلې، ته ځان ته پیغمبر وې او سلیمان علیہ السلام خو ساحر و. داود علیہ السلام او سلیمان علیہ السلام او ساحرانو، ته چې د هغې نوم اخلې نو معلومه شوه چې ته هم پیغمبر نه یې. ځکه هغې انبیا نو ساحرانو، ته د هغې نوم اخلې او د هغې ذکر کوې، نو ته هم پیغمبر نه یې. د اعتراض کړه. دویم مسله رسالت کې دویم اعتراض په براءت د سلیمان علیہ السلام او دی ولي ویلو ځکه چې دا سحر خو د پخوا نه د هغه د موسی علیہ السلام د وختونه راته په مصر کې فرعونیانو سره. نو سلیمان علیہ السلام په وخت کې ساحرانو څه انسي او څه جني هغې د سحر تعلیمونه شروع کړه، مدرسې جوړې کړې سمې. سلیمان علیہ السلام خبر شو، په هغې باندې پابندي وکړه. هغه چې چا به مدرسې چلولې او کوم پکې استادانو هغې یې خو وتړل په زنځیرونو باندې. سورې صاد کې چې راځي دغه وکړه نه، فآخرین مقرنین فی الاصفاد، دا دغه سرکشه خلق و. هغې جیلونو ته واچول، بند یې کړو. هغه کتابونه یې وله راواغسته. نو سلیمان علیہ السلام د خپل تخت لاندې کېښودو، ځکه د هغې تخت ته به پیری نشي رانږدې کېدی شیطان. دا کار یې وکړو. کله چې سلیمان علیہ السلام وفات شو، بنده و، مرګ شته دی. شیطان راغی خلکو ته وی مونږ خو مخکې غږ نشو کولی که نه د یارې نه، خو لکه اوس درته رښتیا خبره کوو. خلکو وی چې دی څه خبره کوي شیخ صاحب؟ وی سلیمان علیہ السلام چې دا بادشاهي کوله په انسانانو په جناتو باندې پارشې باندې دی په سحر سره کوله. هغې وی دا څه وی؟ وی ولې تاسو نه منئ؟ دا ځای وکنئ د تخت لاندې چې ځای وکنستو نو کتابونه پکې راوخاتو. وګوره هغه سحر څه کوي چې د خلقو یې دومره عقیده پیدا کړه، دومره دیم عقیده کلکه شوه چې او کنه سلیمان علیہ السلام ساحر و. دیم عقیده پیدا شوه چې پیریان په غیب باندې پوهېږي او دې کوډې راوباسي. وګوره کوډې راویستې. دا د هغه وخت نه دا عقیده په خلقو کې را روانه ده. د سره وي پیریان دي او هغې کوډې راوباسي، په غیب باندې پوهېږي. نو بس د هغه وخت نه خبره نو هغه یهودو کې تر اوسه پورې را روانه. سلیمان علیہ السلام ته ساحر وي او پیغمبر یې ورته نه وي. د اعتراض وکړو. نو جواب کوي دا دویم د دې اعتراض و. براءت او پاکي د سلیمان علیہ السلام ذکر کوي، ځکه دا قرآن اصول دي، دا یو لوی مضمون دی قرآن کې چې هغې ته عصمت د انبیاء ویلی شي او عصمت د ملایکو ذکر کو. واتبعوا روان شو دا خلق وما تتلو الشیاطین، هغه سحر پسې چې لوسته به شیطانانو. سم تعلیم یې ورکوه علی ملک سلیمان. دا په زمانه سلیمان علیہ السلام کې نه ورته ډېر وخت پته نه وه، ځکه د ټولې دنیا بادشاهي که نه، هغه ته څه پته وه چې دا کوم دی.
رستو ته پته ولګېده نو بس په هغې باندې پابندي وکړه نو دی وی چې سلیمان علیہ السلام سحر کړی او خپل بادشاہي په سحر چلوله الله رب العزت وی وما کفر سلیمانو خو فرق دا دی چې دلته کې کفره وی کنه مطلب خو سحر دی سحر نو کړی سلیمان علیہ السلام نو داسې وی چې کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام دې ځکه وی چې سحر کفر دی کنه سو ځله به په دې آیاتونو کې د کفر نسبت کوي کفر یې ځکه وایي هر څومره اقسام چې د سحر دي هغه د دې نه خالي نه دي چې هغې کې به شرک وي هغې کې به غیر الله تعوازونه وي ابن کثیر تفسیر کبیر د هغې څه 8 قسمونه بیان کړي دي بیا هغه انواع یې ولې ذکر کړي چې دا قسمونه دي اکثر داسې دي چې هغې کې شرک د خالی نه دي د دې نه کفر نو کړی سلیمان علیہ السلام سحر هغه نو کړی ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کو سحر یې کو هغه کفر سو يعلمون الناس السحر دیوا تعلیم ورکو خلق ته د سحر او د جادو الله وی تعلیم خو دی ورکو انبیاء دا کار نه کوي هغه پاک او معصوم ګنا نه دا شیطانانو کار دی سحر او جادو چې کوي کنه هغه شیطانانی اگر که انسانانی یا جناتی دواړه قسم دي کنه شیاطین کې دواړه راځي او جنني نو یو دا سحرو چې دا تعلیم به خلق ته شیطانانو کوي دویم قسم سحر وما انزل على الملكين وپاغه سحر پسې شو چې نازل کړی شو په دوه ملائکو باندې په بابل ښار کې چې یو نوم هاروت او بل نوم ماروت دا دویم قسم سحر دی باندې اشکالو او دا حقیقت کې د درېم اعتراض جواب دی مسله د رسالت باندې درېم اعتراض داو چې ګوردا پیغمبر وی چې سحر کفر دی سحر ته دې کفر وی ای په سحر په ډیر کارونه کیږي دا ټول مخلوق چې پکې لګیا دا ټول کافران دي دا څه زور په هغه وخت کې هغه باندې خبر ډیره بد او لګي او بیا دا وی چې ګوره دیو ته کفر وی او حال دار چې الله ملائک را لېږلیو د دې لپاره چې هغه خلق ته د سحر تعلیم ورکي د پاغي باندې الزام لګاو ملائکه هم ځان سره بدنام کړل کنه نو قرآن جواب کوي عصمت ته ملائکه بیانې چې نه نه ملائکه راغلیو تعلیم یې ورکاو لیکن یو تعلیم د شیاطین او بل تعلیم د ملائکه دې کې فرق دی تعلیم د شیاطین ترغیبنو ایو خلق را بل دعوت یې ورکاو چې سحر زکه غوړو انفړ به پاتشه بیانو سحر زکه دا تعلیم د علم چې نو عزت به پیدا شي جون به خسته شي ابي علم سره به تعلیم سره خو یې ساروي ناری به خلق له ترغیب ورکاو ملائک چې راغلیو داغي تعلیم ترهیبنو هغه به خلق یې راو چې خلقو غره مکوي لیکن بیا هم سوال شته دی چې کار ترهیب خو لیکن تعلیم خو کنه نو د کفر تعلیم ورکاو دا خو بیا هم منع دی کنه حرام دی هغه جواب کوي بعض مفسرین لکه شیخ عبدالعزیز رحمت الله علیه دا تفسیر د فتح العزیز نایاب دی ډیر بهتر تفسیر دی فارسی کې دی هغه وایي چې د ملائکه تعلیم داسې نو هغه تعلیم د دې لپاره چې خلکو موږ دې لپاره راغلیو چې تاسو ته فرق وکړو چې معجزه څنګه او سحر څنګه چې دوکه نشه ساحر ته پیغمبر نه وای پیغمبر ته ساحر نه وای موږ دې لپاره راغلیو په مثال داسې لکه یو عالمي او خلق ته وی چې تاسو سود پیژنې دی وینه مونږه سود
هغه وی چې یو روپۍ ورکې او دوه واخلې نو دا سود شو، دې ته سود ویل شي. دغسې بله مسله ورته وکړي چې تاسو طلاق پېژنئ چې په دې طریقه باندې په دې الفاظو باندې نو هغه طلاق. تاسو جواری پېژنئ چې په دې طریقه باندې چې پیسې لګي ورکې او ډېرې د لاسته راشي یا هسې بې عوضه جواری دا ورته وښایي چې دا جواری ده. ولې دا خو ټول کارونه په دنیا کې که نه چې څومره جرمونه دي او ګناهونه دي هغه ورته ووایي. تاسو غیبت پېژنئ، غیبت دې ته وایي. د هغې خبره ورته وکړي چې دا دی که نه. نو خلق به څه وایي چې استاد خو مونږ ته د سود چلو خو مونږ څه خبر ورغله چې او استاد خو مونږ ته د جوارۍ چلو مو خو دا استاد ګناهګار دی. ده خو ورته چل د دې دپاره نه دی ښولی، هغې نه پوهېده نو مسله یې ورته وکړه. مسلې نه کوي عالمانو، په دې دپاره یې کوي که نه چې خلق نه خبر نو خبر یې کړي. په شرک څوک نه پوهېده چې شرک څه ته وایي څه ته وایي، نو علما ورته وایي چې ګوره شرک دې ته وایي که نه چې ګوره د الله صفت دې بل له ورکړه، بل دې غیب دان که، بل دې کارساز که، بل دې حاجت روا که، دې ته شرک ویلی شي. نو خلق وایي چې وګوره استاد ته خلقو ته یې شرکو خو دې مثال ذکر کړی. په دې کې ګناه شته دی. ملایکو په دې طریقه باندې د سحر تعلیم ورکاو خلقو ته چې دې پې ځان بچ کړي د سحر نه، دې پې فرق وکړي د معجزې او د سحر په منځ کې. صرف دا به وکړه، ډېر مینت به یې ورته کوه. وما انزل على الملکین، دا ما تتلو الشیاطین باندې عطف دی. تابعداري وکړه او پیروي وکړه د هغه سحر چې شیطانانو به لوستو او د هغه سحر چې نازل شوی په دوه ملایکو باندې بابل ښار کې چې هاروت او ماروت وو. بس دا واضحه معنا ده. نو هغه نور احتمالات پکې ډېر دي چې ما نافیه شي نو نازل شوی په دوه ملایکو باندې په بابل ښار کې. کله د ملکین نه مراد نور څه نور څه اخلي مفسرین، سرداران ترې نه اخلي، او کله ترې ناستې دوه مشران او انسانان اخلي. هغې ته احتمالات وایي. بهتره معنا هم دا ده. هاروت ماروت د ملکین نه بدل دی. هغې نومونه څه هاروت او ماروت. وما يعلمان من احد، تعلیم به نه ورکوو دې دواړو هیڅ چا ته حتی یقولا، تر دې پورې چې ډېر نصیحت به یې ورته وکړم، ډېر به یې پوه کړل. معنا دا وه حتی یقولا ینصحا، نصیحت به یې ورته کوو چې ګورې مه کوئ سحر د دې دپاره مه زده کوئ. ګورې انما نحن فتنة، یقینا مونږ خو امتحان یو، ازمیښ یو، الله را لېږلي یو. تاسو باندې سخت امتحان یو. ګورې امتحان دې ته وایي که نه چې هغې کې اختیاري سړي ته چې بس دا دوه خبرې دي، دا یو ستا د فایدې ده او بله د نقصان ده، یو د کفر ده او بله د ایمان ده، یو د تباهۍ ده او بله د کامیابۍ ده، او تا ته اختیار دی بلکل دغه هم کولی شي دا هم کولی شي. دې ته امتحان وایي نه چې اختیار پکې وي که نه. فلا تکفر، هر یو ته به یې وایي چې کفر پې مه کوه، عمل پې مه کوه په سحر باندې، صرف وی پېژنه او عمل پې مه کوه. عمل په هغې کفر دی که نه. فلا تکفر، زده کړی یم په دې نیت باندې چې زه پې عمل کوم نو دا کفر دی. او که په دې نیت باندې چې زه ځان پوه کړم نو بیا په دې کې راځي چې ملایک راغلي وو، نو دغه صرف د جواز خبره ده. نیت کې به فرق دی انسان که نه. څوک یې په دې نیت زده کوي. اوس خو خبره نشته دی. اوس خو هر یو سحر زده کوونکی به کفر کوي. نو فلا تکفر، هغې به ورته مینت وکړو خلقو به چې زده کړو که نه نو بیا پې خپل عمل کوو. فیتعلمون منهما،
زکاو بخلقو د دې دوانو نه ما یفرقون بی بین المرء و زوجه هغه سحر او جادو چې جدائی به راوسته پاره سره په میند سړی او د ښځې کې بدقه کارو بین المرء و زوجه دا ګور حدیث کې راغلی وګد حدیثو ابلیس دې مشر هغه خپل تخت په سمندر باندې په اوبو باندې کیدی بیا بادشاہي شروع کی هغه هم چې تاوریدلیو 12 سپاره کې راغلیو چې وکانه عرشه علی الماء چې زمکه اسمان نو د الله عرش په اوبو باندې ناغم ګور الله سره ځان برابرې کنه اوس هغه تحت په اوبو کیدی او خپل رعیت او خپل قوم او خپل لخر هغه خوري دنیا کې ځای لاړ شي ډیوټي او توحید دا کوا چې ما دیګر واپس راشي نو هر یو خپل کارګزاري پیش کړي چې ما دا وکړو څوک وته وي ما یو سړی د مانځنه منې کو ما په کنځل وکړو او یې رخصه وړه تایس کار نه وکړ هو یو پکې راشي او ما خو داسې کارو کې چې یو سړی مې داسې زیارت ته او راوستو شرک مې په وکړو چې شرک مې په وکړو نو نکاح مات شو نو کور روان شو ښځه سړي کې جدایي را نه کنه په دې باندې جدایي راځي دا ابلیس یې ځان ته رانږدې کړي او ډېر یې خوشحاله شي ډېر او یې په سر ولا تاجم کېږي ځکه بین المرء و زوجه تا ډېر زبردست کار وکړو مطلب څه دی داسې کور روانېدل چې د هغې بیا یو بل سره جوړښت نه راځي دغه هم پکې شته دی چې داسې دواړه په جنګ باندې ور وستل یو بل سره یې شر او فساد وکړو نو جوړ طلاق یې وغورځول نو کور روان شو بین المرء و زوجه دا کارونه په سحر جادو سره کېږي که نه پته نه لګي هغې اسیم چې نکاح شوی دی که نه دی شوی خو دې پې کورونه روانوي نو د سحر نور څه مطلب اوس په دې زمانه کې نشته دی همدقه مطلب وي چې دوه تنه جدا کول یا یو ځای کول نو که جدای کې نو هم دشمني جوړه شوه که یو ځای کې نو هم دشمني جوړه شوه دا جادوګر خلق دی دا ساحران که نه دا اجرتي قاتلان دي ځکه دی ولا تعویز معویز وکړي نو چې بس د هغې یو بل سره غلط محبت پیدا شي نه خو دومره وخت نه وي که نه بس د هغې نه قتل او جوبله جوړه شي نو جوړ بس دشمني پیدا شي خلق دی نه پېژني چې دا قتل دی وکړو اصلي قاتلان خدا دي ټول خلق یو بل سره په جګړو په قتل و قتال باندې اخته کړی دی بین المرء و زوجه د دې هاروت ماروت په حق کې څومره قصې مشهورې دي اګوره کتابونو ذکر کړي ابن ابي حاتم دا یو دی او مسند د احمد بن حنبل کې دا روایت راغلی دی او سند یې ورسره پوره ذکر کړی دی چې دا څه کمزورې خبره خو نه ده دا پوره سند دی د دې ځای نه شروع کړې ده چې ملائک به په اسمانونو کې وو نو هغوی به چې ولیده چې د بندیانو عملونه بر راځي نو په دې باندې به غصه شو غصه به شو چې دا څنګه بندیان د دې نه خو بر اسمانونو چېرته د خیر خبر را نه ده خو بس دا ګناهونه دي دا ظلمونه دي دا سرکشۍ دي بغاوتونه دي او په مخه راځي الله رب العزت ورته وایي چې غصه کېږئ ما هغې له نفس او شیطان او شهواني قوتونه ورکړي دي نو ځکه او که تاسو خامخا وایئ که نه نو زه یو دوه تنه غوره کړئ چې کوم تاسو کې ډېر پاکي چې هغې له ورکړم چې څه چل به وشي نو هاروت ماروت یې پکې غوره کړو چېر دا په مونږ کې ډېر متقیان دي هغې له الله رب العزت دغه قوتونه ورکړه چې انسان له یې ورکړي دي نو بیا دنیا ته راولېږل که نه چې راولېږل دنیا ته نو هغې ځای په ځای لکه د پیرانو کېناسته خلق به راتلئ او ما دا وکړه بل به وي ما له دا وکړه مریدان یې ډېر شو دنیا کې نو
یو موریده پکې هم راله زهره دی خو ډېرې که نه ښه پکې راله نو هغې سره نور څه چای پاڼي پیدا شو نور څه تعلق سره پیدا شو بس اخر دا چې هغه زهره لړه نو ستوری شو په اسمان کې کم و اسمان کې ستوري کم نو هغه پکې ستوری شو پوره شو او دې ته الله رب العزت وایي چې وایې که نه د دنیا عذاب هم خوښ دی که د آخرت عذاب هم خوښ دی نو دی وی چې یاره دنیا دا هم خوښ دی آخرت هغه ډېر ګران نو یې د بابل په کوی کې د ژبو نه ځوړند کړو تر اوسه پورې به خلکو اوس هم نفلونه کوي د هغې دپاره که خدای پې اسانه کړه دا دومره ګناهګار او ته ډېر پاک سړی دې چېرې ځان ته ګناهګار نه وایي ښه دې ځان له چېرې نفلونه نه کوي او کله د هاروت ماروت دپاره کوي کله د بی بی عایشې دپاره کوي کله د بل دپاره کوي دی پوره دی خو د هغې کار خراب دی که نه دا والا کوي که نه مفسرین ذکر کوي د دې واقعه په حق کې چې که سند صحیح دی خو د حدیث خو دوه نقصان یې که نه کله په سند کې نقصان یې کله په متن کې نقصان یې نو که سند صحیح دی خو متن یې غلط دی ځکه وایي دا روایت اصل کې راغلی و د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه نه او هغه نقل کړی و د کعب الاحبار نه بخاري هم لیکلي چې کنا نبلو علیه الکذبه مونږ په هغه باندې تجربه کړې چې دی دروغ وایي کعب الاحبار د اسرائیلیات دي ټول اسرائیلیات دي متن خراب دی غلط دی نو سند ولا څنګه جوړی بعض مفسرین ښکاره لیکلي تفسیر کبیر روح المانی وی ونص الشهاب العراقي شهاب عراقي دا خبره ښکاره کړې ده بالکل او ښکاره پکاري خبره على ان من اعتقد ان هاروت وماروت ملكان يعذبان على خطيئتهما بالزهرة فهو كافر بما جاء به الرسول صلی الله علیه وسلم چا چې دا عقیده چې هاروت ماروت دو فرشتې وي ملائکو راغلي دنیا ته او خدای ته نو شو د زهرا سره نو بس هغه اوس عذابېږي نو دا سړی کافر دی اداغه امام رازی په سند په دې ټولو باندې کلام کړی چې دا حدیث موضوع مردود باطل دا څور پسې تل دا غلطه قصې چې مشهور شوی ولی ته حدیث پیش کی او هغه بالفرض صحیح شي حدیث خو صحیح نشته بده که صحیح شي دا قرآن دی قطعیات ته نه ګوري چې قرآن د ملائکه په حق کې سوسوي لري لا يعصون الله چې هغه د الله خلاف نه کوي عباد مکرمون هغه عزتمن خلق دی الله سره نږدې دي مقربین دي څومره قرآن د هغې صفایي کوي که نه ویفعلون ما یؤمرون نو قطعیات شته نه ته به دا پرېږدې او په لبظې په کمزورو خبرو پسې موضوعاتو پسې دا به خلقو بیانولي په تقریرونو کې فن به یې وله ورکاو که نه اوس دا سوال پیدا شو چې په دې سحر کې څه چل دی چې دې کې دا کار کېږي چې خلق په دې یو بل نه جدا کېږي دومره اثر کوي دا خو بیا شرک شو دې کې تاثیر دی نو یا سحر شي یا هر شی شي خو د مشرکانو خو په عقیده یې که نه چې که ګټه شوه که ونه شوه که قبر شو خو لیکن کار پې کېږي نو په سحر باندې څنګه کار کېږي الله رب العزت وایي نه کېږي وما هم بضارین به من احد نو دی ضرر ورکوونکي په دې سحر سره هېڅ چاته الا باذن الله مگر دا د الله په تقدیر کې دي اذن معنا دلته کې تقدیر دی اذن معنا حکم نه دی الله حکم کړی که منع کړی اجازت نه دی خیال ساته دلته معنا تقدیر د الله بس د الله تقدیر دی چې هر کار هغه کوي بنده ته ویلي چې ګوره دا کار مه کوه کنی داسې چل به وشي دا کار مه کوه کنی داسې چل به وشي زهر مه خوره کنی مرګ به راشي ته ویلي غیر الله ته آواز مه کوه کنی مشرک به شي
ابدی به جهنمی شي ویل نه دي نو چې یو سړی وکړي نو د الله تقدیر خو نشي واپس کېدی خو به خامخا راځي دا خو تقدیر د الله چې ته دغسې کلمات وایې که نه دغسې کار وکړې که نه نو بس داسې به کېږي هر یو باقاعده وي خلکو ته که تعلیم به یې ورکوو که نه هغه وخت کې تعلیم او اوس هم تعلیم دی سحر او جادو دی خلقو ته دا ښیي که نه چې دا آیت وي الټه ولوله نو دا کار به وشي سورت اخلاص وي د هغې غاړې الټه ولوله دا کار به وشي نو ته به سم پاتې شي آیت دې الټه که او سورت دې الټه که او ته به نه الټه کېږي کله وی سورت مزمل ولیکه په ډوډۍ باندې او تور سپي ته یې واچوه نو ای ته به وګورې که نه چې ټک په ټک کار کېږي که نه هلکه ټک په ټک کار څوک کوي هغه کن فیکون دی نو تا ترې نه ټک په ټک جوړ کړه دا خو هغه کوي که نه خو تا باندې ازمیښ کوي چې څنګه شرک تملا تړې که نه نو چې ته وایې تړم نه جوړ بس الله ته خواړو څه کار نه الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم زده کو به خلقو هغه سحر چې دی له ضرر ورکو ولا ينفعهم او دی له هیڅ فایده نه ورکوله هم د دنیا ضرر هم د آخرت ضرر ساحرانو څه ژوند دي خو چاته نه ډز ایستی نو دې باندې خو تجربه شوې ده ښه دا تعویذونه ماویذونه کوي کله یو چل کوي بل چل کوي نو آخر یو سړی ورته غوسه شي ډز ته وباسي نو دنیا هم خراب آخرت هم خراب ولقد علموا یقینا دا خپویدل دا یهودیان لمن اشتراو چا چې واغسته سحر مالو فی الاخرت من خلاق نبید دا پار پا آخرت کے صبرخان پدی خپویدل دا سرد علم ندا سیکا نکاننهم لا یعلمون دا غی تفسیر کی اس ولبیس ما شروبی انفسهم دیر بد دی آغشیم چه خرس اکلو پاغی سرخ پلزانونا حلاک اکلو پاغی سرخ پلزانونا هر کافر او هر مشرک چی دی دزان خرس کرده دی اصل لگیا دی دنیا کې وظیفې کوي او دواګانې کوي ته خو یې خرڅ شوی نو څه کوې شراو به انفسهم تا چې کفر او شرک کړی دی نو بس تا ځان خرڅ کړ او جهنم دی واغست لو کانو یعلمون کاشک دی پوهېدی ګوره مخکې ویلي ښه پوهېدل او دلته وایي کاشک دی پوهېدی څه مطلب علم هغه چې عملي پې چې عمل پې نه وي نو هغه علم نه وي که نه ولو انهم آمنوا کدی ایمان راوړی د الله په توحید باندې واتقوا ځان بچ کړی وي د سحر نه لمثوبة من عند الله خیر دا دې اعتراض سوال دلته کې دفع کوي ساحران ته سحر مه کوئ دا څه نه کوئ لکه دا تعویذونه دا څیزونه خو شرک دی هغې وی په دې کې دومره مال دی چې څه به یې ووایې تو هی څه خبره دا خو دومره مال دولت خو وزیرانو سره هم نشته دی په لږ وخت کې به چې دی نو ګاډې واخلې کور به واخلې او بنګله به جوړه کړې او تاسو مونږ ته څه وایي چې سحر مه کوه زمونږ ټول کار په دې روان دی که نه الله رب العزت وایي دغه بنګلې پرېږده لمثوبة من عند الله خیر ستانه خو د آخرت اجر پاتې شو د آخرت ثواب پاتې شو د آخرت هغه مرتبې او درجې چې د غرونو په شانتې درنې دي لمثوبة هغه د نه پاتې شو نو ته به دنیا کې په دې پیسه باندې څه وکړې بیا د هغه د خبرې جواب وکړه چې وی په دې کې ډېر لوی کمال دی که نه لو کانو یعلمون کاشک دی پوهېدی په دې باندې چې سحر کې کمال دی که په ایمان کې دی که په توحید کې دی دی په دې څه پوهېږي چې دا خو لږې ورځې دي په دې کې به څه خوشحالي وکړي او چې سترګې دې پټې شي نو پوه به شي لاس به مروړې چې وخت رانه لاړه دی بیا وایي که نه وخت رانه لاړه وایي دا ګوزرې اعتراضو د هغې جوابو جبریل علیہ السلام باندې اعتراض د هغه براعت بیان شو سلیمان علیہ السلام باندې د هغه براعت بیان شو د ملائکو چې هغې سحر نه و کړی
څلورم اعتراض د یهودو مسله د راعنا، مسله د راعنا. ګور هغې په څه طریقه باندې مسلمانان ګمراه کول نو یو طریقه یې دا وه. محققینو ذکر کړي چې نبی علیہ السلام به ناستو نو صحابه کرام به رالل، نو بعضو پکې ووي چې راعنا ای پیغمبره مونږ راغلي یو، زمونږ ډېر زیات ضرورت دی زمونږ ډېر، نو ته مونږ لحاظ وکړه، مونږ له لږ وخت راکړه، رعایت وکړه، مونږ له وخت راکړه راعنا. نو یهودیان پوه شو چې دي خو راعنا وایي که نه مونږ به هم وایو، ولې هغه خو شیطانانو که نه، هغې وی راعنا به مونږ وایو چې دي یې وایي که نه. نو چې دی برالن دی به هم نبی علیہ السلام ته بیا وی راعنا بل بیا رسوي نه وی مونته که نه راعنا راعنا. د دې مطلب په هغې کې غلط و چې نسبت به پیغمبر ته کو د بې ادبۍ، د مؤمنانو نیت خدا نه و، هغې خو ترې نه سمه معنا اخسته چې زمونږ رعایت وکړه، مونږ له وخت راکړه، زمونږ ضرورت دی که نه، ډېر د لرې نه راغلي یو. او یهودو به چې وي نو په غلط نیت به یې وي، یا په دې نیت باندې چې راعنا راعنا راعینا، راعي شپنکي ته وایي، نو هغې به ورپورې ټوکې کولې چې ته شپنکې یې او دا صحابه کرام دي اوښان دي او ګړي بيزي دي، داسې ځان ته راجمع کړي دي، ډېر چل درځېدله، وردا نسبت به یې کو، دې کې بې ادبي وکړه نه. دویم د رعونت نه دی، رعونت حماقت ته وایي، جهل ته وایي، نسبت به یې کو پیغمبر ته چې قمقلې راعنا. دریمه غلطه معنا پکې د شرک دا وه چې راع د هغې په ژبه کې سریانۍ عبرانۍ کې اله ته وایي، نګهبان ته، د هغې به ترې نه هغه معنا اخسته چې راعنا ته زمونږ نګهبانې، ته زمونږ، او بس تا په وجه باندې دنیا کې ګرځو را ګرځو نو که ته نه یې نو هر څه روان دي بل ادې کې شرک و، ځکه قرآن نه دي ویلي چې وما انت علیهم بحفیظ، ته نګهبان خو نه یې، الله نگهبان دی. الله رب العزت حکم راولېږو چې دا لفظ مه وایه، دې مؤمنانو ته ووایي چې دی یې نه وي، دی یې په ښه نیت وایي، لیکن یهود ترې غلط مطلب اخلي، هغې وله زور ورکوي او وایي چې دا خبره ټول وایي په خولې باندې چې شرک دې وشي، او حال دا دی چې هغې په دې نه مشرکان کېده، ځکه عمل په نیت پورې تعلق ساتي، د مؤمنانو نیت دا نه و. او یهودیانو چې په غلط نیت یې نو هغې پې ګمراه کېدو. چې کله پابندي وشو نو یهودو ووی وګوره که نه چې دې وي نو غږ یې نه کو، چې مونږ شروع کړو نو اوس وایي دا مه وایې، یاره وایي په هره خبره کې مونږ سره حسد دی، بس دا ظالمانو ته. ایمان والو لا تقولو راعنا، تاسو راعنا لفظ مه وایئ. دې کې د پیغمبر بې ادبي راځي، هغه ته نسبت د جهل راځي، دې کې وهم د شرک دی، د کفر دی. اگر که یو معنا پکې صحیح شته دی چې رعایت دی، دا صحیح معنا ده، خو نورې معنی پکې غلطې دي، نو کوم لفظ چې هغې کې وهم د کفر او شرک نه پرېږدي، دا یو قانون جوړ شو په دین کې، دا یو قانون جوړ شو ډېر زبردست، چې هغه الفاظ چې ټیک د صحیح معنا پکې ومي خو غلطه پکې ومي نو دغه پرېږده، داسې لفظ واخله چې هغه پاک ساته، بالکل هېڅ قسم له غبار پې نشته وي، هغه لفظ واله، او هغه دی انظرنا، دا لفظ دی په ځای باندې. نو ګوره دې د لاندې ډېر کلام کړی دی، خاصو فقهاو لکه شامي هم په دې بحث کړی دی، رشید فتاوه رشیدیه کې هم، مولانا عبدالحی مجموعة الفتاوه کې هم په دې ډېر بحث کړی دی، چې دې نه پته ولګېده چې هغه الفاظ به نه وایو چې هغې کې وهم د شرک یوه یا داسې الفاظ چې منقول نه وي، په شریعت کې نه منقول، نو کاړو ښه لفظ دی، خو چې اوس منقول نه دی که نه. هغې دپاره دا مثال پیش کړی لفظ د حق، چې بحق فلان به نه وی که نه،
ولی کته وای چې د حق معنا خوشته ده حق تفضلی قرآن کې راغلی چې وکانه حقا علینا نصر المؤمنین ټیک ده دغه هم د خوا په بل حقوم دي چې معتزله یادې هغه خو حق واجبي وای کنه نو غلطه معنا احتمال پکې راغی کنه دې مثال د راعنا شو لا تقولوا راعنا بحق فلان بنوي دغه سي بحرمت فلان ولی هغه کې اگر کو وهم نشته ده فالته کې الفاظ منقول ندي په دعاګانو کې دا سندي راغلي چې پیغمبر دا سویلي صحابه کرام دا سویلي یا نور تابعین ویلي دعاګانې خو منقول دي کنه دعای مسنون چې اديګن دا ځکه وسر لیکل چې د غیر مسنون او د غیر معقول اجازت نشته نو څه په دې کې راځي رشید احمد گنگوی رحمت الله علیه باقاعده ویلي چې د دې مثال درود تاج دی چې دافع البلاء والوباء دا بالکل وی کفر دی د دې راج لاندې راځي ټیک د تعویل کول شي چې نه دافع البلاء والوباء مراد د کفر بلا او مرض د شرک او د کفر دی ټیک د خو هم خو پکشته کنه یوازې دا دفع د بلا خو نه ده نو چشته نو بس دا به حرام دا به نشي هغه ورپسې بیا ډېر تللی هغه وایي چې کوم خلک د دې تعلیم ورکوي او مریدانو او کشرانو ته ښیي چې درود تاج 2 وایه 500 ځله وایه دا وایه نو یې دې ته زهر قاتل وایي سم قاتل یې ورته ویلي هلکه چې دا زهر قاتل شي نو دا سړی هم قاتل شي که نه دا بل اجرتي قاتل شي خلق وجنی کنه چې زهر چاله ورکین وجنی نه لیکن کدا زهر دې چاله ورکړ نیولې به جیل تکړه به او هغه چې ولا زهر ورکړي نو خلق قدر او عزت کوي پیر سے برار وي کنه دا ټول لیکلي چې دا دې لاندې راغلي دا سحر هغه الفاظ چې هغه کې وهم د شرکی او د کفري نو بس داغه نه وزن ساتي حق او حرمت او برکت وغیرہ سوچ پاره باندې نس نه راغلی کا قران کې او کا حدیث کې ها چې راغلی نو بس دغه په خپل اجازه تینو موای تاسو لفظ دراینا وای تاسو چې انظرنا دا نور راځه انظر حالنا راځه هغه پیغمبر حاضر ناظر دي کنه ذکر وی مونږ وایو چې یا رسول الله انظر حالنا واسمع قالنا زمون په حال نظر وکا ازمون خبره واوره مونږ د تدکم ځای نه چغي وو دلیل څه دی وی قران کې نوی راغلی چې انظرنا دا وګورئ دا همړه داغه د ژوند سره خبره ده چې هغه وخت کې موجود ناریب او ته انظرنا وی نو وس کم دی او ته خو مرګ نه مانی د پیغمبر کنه چې باغ موت نه راځي نو دا چې ته انظرنا مونږ ځکه وایو چې قران کې راغلی دی نو یوازې انظرنا نه دی واسمعوا وسرهم راغلی دی چې الله رب العزت وایي چې اوه تاسو چې انظرنا نو چې کله پیغمبر تاسو ته وګوري او تاسو خبره کوي تاسو ته بیان کوي نو واسمعوا وغ وتکیده نو تاسو چې پیغمبر ته आवाज وکړي نو بیا موږ یې دا اورې کنه دا خو ډول خبرې ښه تبون زرنا وین بیا به واسمعوا باندې عمل کوي کنه نو تاسو پیغمبر جواب اورېدلې بیا وخت دی وته یې هر ځای کې تحریف کیدا تحریف کنه چې زموږ په حال نظر وکړو وللکافرین عذاب علیم کافرانو لپاره عذاب ډېر دردناک دا سلورم جوابو سلورم اعتراض دراینا نور پسې یو زجر ذکر کړي چې دې يهود او مشرکان څه مطلب دي چې د اعتراضونه کوي ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب وللمشركين ندي خوشاله هغه کسان چې کافران دي کافران څوک دي په دنیا کې دوه قسم دي من اهل الكتاب اهل کتاب دی چې کتاب ته نسبت کیږي علم ته نسبت کیږي د مخ کې ذکر کړل
چې نقصان غټول د دینه شروع کیږي کنه. او نه هغه مشرکان خلق هغه عوام، دا دوه قسمه دي. نو دی په سبا نه دي خوشاله ان ينزل عليكم من خير من ربكم، په دې خبره چې نازل کړي شي په تاسو باندې څه خیر او برکت طرف تاسو نه. څه مطلب قرآن، څه مطلب وحی، دا خیر او برکت چې الله مؤمنان لور کو چې قرآن او نازل کو، پیغمبر او تراولېګو، ایمان ول نصیب کو، خسته خسته عملونه او عقیده د توحید یې ول نصیب کړي. نو دغه خلق په دې ډیر خپل، ډیر غصه دي په چې دی ولې داسې وکړه، دی ولې په دین پوه شو. دغه څه من خیرن کې دا مطلب هم دی چې وګور الله رب العزت تاسو منع کړی چې را انعام وای او تاسو ته وی چون زور نه وای، نو دی په خپه شو چې دا ولې الله دې ته جواب وکړو. مونږ ته څنګه را لېږي او دې ته وخت په وخت جواب را لېږي. من خیر من ربکم، دی په دې ډېر غصه دي. خو که غصه دي نو څه چل به وشي؟ دی به ستاسو نه څه واخلي، دی ستاسو نه دا نعمت نشي اخیستی چې هغه قرآن دی، ستاسو نه دا نعمت نشي اخیستی چې هغه پیغمبر دی او هغه ایمان دی، هغه توحید دی. ولې؟ والله یختص برحمته، الله خاص کوي په خپل رحمت پورې من یشاء، څوک چې خوښوي. دا الله درکړي دي، دا چا نه څوک اخیستی نشي. لا مانع لما اعطیته. لیکن تاسو به هم لوی نه کوئ، شکر به وباسئ چې الله شکر دی چې مونږ ته دا نعمتونه نصیب کړي چې د دې نور په شانتې په کډو کې نه یو پراته، په کډو کې پراته دي. والله ذو الفضل العظیم، الله مالک دی د ډېر لوی فضل، دې ته فضل عظیم وایي. ښه ترغیب دی. پنځم اعتراض یې کړی و یهودو نصاراو ټولو، او ډېر غصه شوي چې دا پیغمبر ولې وایي چې یهودیت منسوخ شو، عیسائیت منسوخ شو، تورات منسوخ شو، انجیل منسوخ شو چې قرآن راغی. وی دا دې څه له وایي؟ خامخا وایي مونږ سره بنیتي کوي او حسد کوي، زمونږ هغه ټول منسوخ کړو او خپل قرآن له دومره مرتبه او درجه ورکړه چې ګوره په دې به ورسره. یو مطلب دا دی. بل به دا وایي چې دا دین د الله دین نه دی، ځکه دې نن یو خبره کوي سبا بله خبره کوي. اولی یوې بیت المقدس ته مونځ کوئ نو چې 14 میاشتې وکړو نو بیا بیت الله ته مخ واړوئ. ده خو په دې خپل دین کې شک دی. نو چې د چا په دین کې شک وي نو خو دین نه وي که نه، ځکه چې دین د الله وي او د الله په خبره کې شک نه پیدا کېږي. او دی خو متردد دی. نو معلومیږي دا چې دا دین د خپل ځان دین دی، د الله دین نه دی که نه. احکام بدلېده وخت په وخت باندې. نو په دې اعتراض وکړه. دی هم ویلي چې ګوره نسخ څه ته وایي؟ بدعصي، چې ته یو خبره وکړې یو کار وکړې او بیا وایې چې اوه پوه نه شوم، دا کار داسې نه و په کار. نو دا خو په بنده باندې راځي که نه، چې خیال نه وي، فکر یې نه وي، ګیر یې وي، نو وایي چې کار مې داسې وکړه خو غلط مې وکړه، داسې نه و په کار. نو چې ته وایې چې نسخ راځي په دین کې، نو بیا خو دا مطلب شي چې الله هم یې رشي نو پوه شوي داسې وکړه. ګورئ دا څومره غلط نسبت کوي. ځکه هغې د نسخ معنا دا کوله چې بد او ته ویلی شي چې یو کار ستا نه په غلطۍ باندې وشي، او حال دی چې د نسخ معنا دا نه ده. نسخ حقیقت کې ویلی شي منتها د حکم، انتها د حکم، چې حکم الله را لېږلی نو وخت ولا مقرر کړی چې دی به تر دې وخته پورې دنیا کې وي، بیا به دی لرې شي نو بل حکم به راشي. لکه بندی پیدا کړی دی ورسره عمر پیدا کړی چې ده به 40 کاله وي، دا په بیا نور دې زیاتېدی شي. هو دا خو زمونږ خیالي چې مونږ وایو چې یاره خو عمر یې ولا خراب کړو چې څوک یې وولي یا چلو شي اکسیډنټ وشي که نه، یا کوټه پې راپرېږدي یا اوبو کې مړ شي، نو خلک وایي په ځوانۍ کې لاړ. یعنې مطلب یې دی چې دی بوډا کېده که نه، دی به څنګه بوډا کېده چې نور یو سیکنډ نه و په دنیا کې. دا زمونږ په خیال کې دی چې عمر یې و خو کټ شو، د الله په نسبت باندې کټ نه شو، ختم شو، پوره شو. بس تاسو نه وایئ چې پلانې وفات شو،
وفات دا مطلب دی چې عمر خپل پورا کو کنه نور د سو عمر د قصید دیندار یو حکم با هغه وخت چې وحی راتله الله مقرر کړو چې دی بدو کالی درې کالی نو داغه پس به بل حکم راولي ادي په دې نه پویدل چې دا وخت پورا شو د دې حکم نور وخت نو په دنیا کې داغه په اعتراض نشته بیا د نسخ مطلب دا دې کې دوه الفاظ راغلي دي نسخ کې شرطونه دي یو دا چې نسخ هغه وخت کې کېدو چې وحی راتله چې کله وحی بند شو پیغمبر د دنیا نه لاړ نو بس بیا نسخ منسوخ نشته بیا څه کوي دویمه دا چې نسخ راځي نو په امر او نهي کې راځي په واقعاتو کې نه راځي چې الله واقعا بیان کوي او په هغې کې نسخ راشي هغې نه خو نقصان معلومیږي حکایاتو او واقعاتو کې نه راځي کله کله دی په واقعاتو کې نسخ مسخ منی کنه پیغمبر په حق راغلی خپل خبره کړی دا ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم هغه بیان کړو چې زه خو ناشنا د پیغمبرانو نه نیم د پیغمبرانو په شان تیم ازنه پوهېږم چې ما سره به څه کېږي راتلونکي وخت کې دی وی دا منسوخ دی هلکه دا خو امر او نهی نه دی نو څنګه منسوخ شو دا خو هغه خپله خبره کوي د خپل ځان بیان کوي په دې کې نسخ نه راځي بله دا ده چې نسخ راځي په اعمالو کې په احکامو کې عقایدو کې نه راځي عقیدی چې هر څومره یې که د توحید ده که د قیامت ده که د نبوت ده دا عقیدې دي په دې کې نسخ نه راځي دا خو د هغه دنیا چې پیدا شوې ده نو دا عقاید دي نو دې په عقیدو کې هم نسخ راولي وي دا آیت منسوخ دی خو د عقیدې بیان کوي ګوره دا پکې شرطونه دي خو قرآن دلته کې دوه لفظ راوړي دي ننسخ او ننسها الله رب العزت وی ننسخ معنا بدلول چې یو حکم په بل حکم بدل شي یو آیات په بل آیات بدل شي دې ته نسخ وي او ننسها دا معنا چې بس الله پریدي په خپل حال باندې نه بدلی بس په خپل حال پریدي ما ننسخ من آیت اغا چې مونږ بدل کو یو آیت او ننسها یې پریدو په خپل حال باندې نه بدلو نأتی بخیر منها او مثلها دا به د اول سره لګي ننسخ سره ځکه هغه بل خو پاتې شو په خپل ځای نو هغه په ځای خو نه راوړي بل که نه چې کوم یې بدل کړی دی الله وی نأتی بخیر منها راتلې کو بهتر د هغې نه په ثواب کې او مثلها او په شان د هغې بهتر د هغې نه په عمل کې او په شان د هغې په ثواب کې د آیت نه عام معنا ده هر حکم یادی دغسې دین کې مراد دی پخواني دینونه منسوخ شو او دا دین الله پرې خود تر قیامته پورې پخواني کتابونه منسوخ شو دا قرآن الله پرې خود په خپل حال باندې او بهتر دی د هغې نه دا دین بهتر دی پخوانو دینونو نه دا کتاب بهتر دی پخوانو کتابونو نه نأتی بخیر منها و مثلها په دې نسخ کې یو د متقدمینو قول دی سلف صالحین چې ورته ویلي شي مخکې خلک او یو متأخرینو درستو علماو دی هغه متقدمین د نسخ جدا معنا کوي بس هغې نسخ دې ته وایي چې په یو حکم کې حکم یې په خپل ځای خو لیکن صفت یې بدل شي هغه دې ته نسخ حکم په خپل حال باندې وي خو صفت یې بدل شي هغې ورته نسخ وایي موږ ورته تخفیف وایو چې دا په دې حکم کې اسانتیا راغله دا په حقیقي معنا باندې نسخ نه دی چې حکم رفع شي بالکل ختم شي د هغې معنا ده کله یو حکم تر یو وخته پورې واجبي نو بیا وروستو مستحبو ته پاتې شي صفت یې بدل شو او حکم په خپل حال باندې وي لکه مثالونو د هغې دپاره که نه چې یو وخت کې روژه د ورځې د عاشورا واجب وه کله چې د رمضان روژه راغله نو بس
هغه واجب نشو، هغه مستحب پاتې شو. وسمشته د عمل، لیکن د وجوب نه استحباب تراله، اختیار پکې راغی. تاسو منسوخ نه ده، چې بالکل حکم رفع شو. دغه یو وخت پورې د جمعې دروازې غسل واجب وو، بیا څه وخت پس هغه مستحب تراغی، لزوم یې نشته کنه. دغه دا حقیقه وا دا څه وخت کې واجب وو چې کله بیا قربانی لازم شو د اختر، نو دا ټول مستحبات تراله، سنت تراله، احکام بدلی کنه. هغه په نسبت باندې نسخ دا معنا ده. نو ځکه دا خو په ډیرو آیاتونو کې داسې شوي دي چې حکم مخکې یو شانتي او بیا بل شانتي شو. هغه څه 500 پورې یادې آیاتونه چې دې کې نسخ راغلي، یعنی تخفیف پکې راغلی. تر یو وخت پورې حکم او مؤمنانو ته چې تاسو به لستن کافر سره مقابله کوي، یو تن د لس سره مقابله کوي، دا لازم. یا چې وخت تیر شو، الله وی الان خفف الله عنکم، اوس الله سانتیاو کا، نو یو تن به د دوه کافر مقابله کوي، تختی بنا. هغه یو سړی وی چې زه وسوم د لاسو کولې شم، واځي کنه داسې کنه چې نه وی وسوم د دې زمانه کشر زمانه لاس نشي خلاصولې. دا بعض مشران وی کنه، نو کاوه بالکل جائز ده. حکم داسې نه دی منسوخ شوی چې بالکل د وی خوته کولې شي، هنا الله تعالی کړه تا باندې، نو لازم ندی، واجب ندی پتا باندې. په دې معنا سره متقدمین وی چې 500 آیاتونه دي چې منسوخ دي. نو څه معنا ده منسوخ؟ یعنی فرق پکې راغلی، تبدیلی پکې راغلی. متأخرین وی چې 50 آیاتونه دي. لیکن شاه ولی الله رحمت الله علیه دا غشلو، ادا سے سیوطی رحمت الله علیه دا غشلو جوابونه کړی، د نسخ نه بچ کړی چې دا منسوخ نه دي، صرف 50 پریږي دي. او بیا ویلي چې باب التاویل واسع، فوز الکبیر کې وي باب التاویل واسع، تاویل وسمشته ده، تاویل دروازه ډیره کولاو ده. نو دا غي 15 واړو بیا حسین علی رحمت الله علیه جواب کړی چې دا منسوخ نشته قران کې، هغه خدان خپل مطلب ده. نأتی بخیر منها ومثلها، بهتر دا غینا په عمل کې او په شان دا غي په اجر او په ثواب کې. بس دا معنا اسانه ده، ننسخ بدلول او ننسها معنا په خپل ځای پرې خودل. هو په ننسها کې ځای معنا شته ده، او ننسها یا ير یکو د پیغمبر نه او د صحابه کرامو نه. دا راغلی ډیر آیاتونه به چې هغه د نبی علیہ السلام د ذهن نو واکنو بس لاړ منسوخ بشو. سورۃ احزاب ډیر وګدو داس نور. نو دا اصل کې ننسها ير یکو، نو بس هغه يرم داغه د پاره داسي چې پاتې شي، ختم شي. علم تعلم دا مطلب ده. الله وی چې يهود تاسو اعتراض کړو چې نسخ ځکه نشته چې په دې کې نسبت راځي الله تعالی عاجزه چې هغه نو په نه داسې وکړه، هغه نو په. الله وی نه، نسخ خو زما د قدرت علامه ده، زور نه پوهیږي. دا نسخ خو زما د قدرت دلیل دی. ولی؟ ځکه نسخ ترمیم ته وی، او ترمیم چې څوک کوي نو هغه مستقل بادشاہي ښه، او کنه ترمیم هر څوک نشي کولی. ترمیم هغه څوک کوي چې هغه بالکل مطلق العنان، مستقل اختیارات، هغه ترمیم کوي. تاسو نو ګر دنیا کې څوک ترمیم کولی شي؟ نشي کولی، ځکه د بل د حکم د لاندې دی یریږي ته نه چې ناس نه چې څو د هغې اجازت نه وي نو داسې نشي کولی که نه، دا خو بادشاه نه وي که نه، هغه د بل د لاندې دی. الله رب العزت وایي زه ترمیم کوم، نو دا زما د قدرت علامه ده چې زه داسې بادشاه یم، داسې مالک یم چې زه څه کوم نو کولی شم، زما نه څوک تپوس نشي کولی. علم تعلم، ته نه پوهېږې انسانه ان الله علی کل شیء قدیر، چې یقینا الله په هر څه باندې قادر دی. دا د قدرت علامې دي چې کله یو حکم کله بل حکم، څوک تپوس نشي کولی.
علم تعلم تنپوئیگی ان اللہ لو ملک السماوات والارض سنگے چی قدرت لوی دندگا سے تصرف یا لوی دے خاص اللہ لردی بات شہید اسمانو دزمکو وما لکم من دون اللہ من ولی نشتے استاذ پارا بغیر دا اللہ نا سوک دوستو چستاسو حفاظتو کی ولا نصیر او نسوک مددگار دے ولی ہوئی ذکر دی کی فرق دے کل استا یو مرگری نو آغا ولی خو نصویر نی آغوی گوره دوستی بکو یو بل با ڈوڑے موڑے کو خو گوره دا دی براتا نوے چی ٹوپک را واخلا دیکی دا نیم خوی اللہ وی زد آری خبری زموارے استا دوستو میں استا مددگارو میں دوارو خبرو گوردا پینزے اعتراضات و داغی جوابو نوشو شپگم برستو رازی خمیان کی او پینزه زواجر دی زورن ذکر کئی چی دا یهود خودیر ناکار خلق دا بیسر خلق دی ولی کل پا جبریل اعتراض کئی ندی نخوارو سو خلاص ندی کل پیغمبر باندے اعتراض کئی کل بگی پا اللہ باندے میں اعتراض کی دا زمر بیسر خلق دی نو پینزه زواجر ذکر کئی دی نپستر شپگم شبهی پورے او عام خبر خدا رچ مومنان تا خطاب دے ام تریدون اے مومنانو تاسو میرا دلرے ان تسألو رسولکم چی تاسو تپوسنو کے خپل پیغمبرنا سوالونو کے دبی ادبے کما سئل موسیٰ من قبلو اغا سئل کسن چی سوالونو کرشیو دا موسیٰ علیہ السلام نا پخوان دا یہودو خویوا نخلے گورے دا یہودو دا خوی نزان بچ کے گورے سو کوئی خطاب پکی دی یہودو طریقہ چو یہودو تاس دا مشرانو عادت شورو کو تاسو مشرانو با دا موسیٰ علیہ السلام نا غلط سوال کو چی مونگ لا الہو گورا داو گورو اجعل لنا الہن کما لهم آلہا کلویوتا مونگ تخدیو خیا مخامخ تاسو گورے دا مشرانو عادت شورو نا کہہ دی پیغمبر نا دا بید بید تپوسو نا کہہ گورے دا گورے اگا پیغمبر نا دے موسیٰ علیہ السلام کو بس تاسو خیال ساتو دکا چی اگم بنی اسرائیلی و تاسم بنی اسرائیلی وے دا خو گورے عرب دی بدوان دی بدنا تپوس کی بیا گورے کما سئل موسیٰ دوارا صحیح دی فمخ کے مشہور خبر داو چی دا اللہ مومنان تا ادب ورکی چی مومنانو دی یہود دا کاروننا دا خویونو عادتون نزانو ساتے ولی کتو ایچی سخبر دا کتا پوسو مکا دا پیغمبرنا دا سخبر دا خلق دا مشر دا تپوس کئی کنا اللہ وی دا کفر خبر دا ومن يتبدل الكفر بالایمان یغچاچ واغست کفر ببدل دا ایمان کی فقد ضل سواء السبیل دے گمراہ شو دا سیلارنا مخی ویلیو ما یود الذین کفروا دا کافران ندی خوشحال استاسو پا دی برکت باندے استاسو پا دی رحمت باندے چی اللہ نازلی ندی خوشحال چی ندی خوشحال نو ندی خوشحال بس مونگتے سا تپرا رسی نو اللہ وی تاسو تحرا رسی کنا اسے متعدی کار شورو کو چی نو خوشحال خدا زان لبے علاج کاؤ کنا کتانے پرانستے زان لا کنور سکار کولے کو اس دا کار کی چی تاسو کی لاس ہوئی کنا تاسو گمراہ کئی کنا ود کثیر من اہل الكتاب ارمان کئی ڈیر دا اہل کتابنا دس خبر لو یردونکم چی تاسو واری من بعد ایمانکم پس دی ایمان ستاسونا کم پلم واری کفارا چی بیا کافران شے دا داغی دا ظلم ارادہ و چاہتا نو معلوم خواہ اللہ ہوئی نو علی ہوئی اللہ پٹ پٹ علو نوئی کنا او خلق دا آغا سن نپوئیگی نوی نا مونگ سر دیر امداد کیو زمونگوی تعلقات کیو سر اللہ وی خرابی دی گورے کفر تا دیاری گورے تروسا پوری داغی دا عمل جاری دی وجہ ذکر کی قرآن چی دا ولی دی دا ارمان دی چاو سر بد کری دی نا حسدم من عند انفسهم دے حسد دیم حسد دے او حسد ستوی تمنا دا زوال دا نعمت دا مستحقنا امام راغب و مفسرین مانا کئی چی اللہ چالا نعمت ورکڑے دے و غیر لائق دے
نو ته وایې چې دا دې نه خدای واخلي، دا دې مال راکړي، دې ته حسد وایي. نو ښه تمنا او ارزو کول د زوال د نعمت دا هغه بنده چې هغه لایق دی او ته وایې دی نه دی لایق، دا یې واخلي او مال دې راکړي. لکه یهودو چې پیغمبر سره دا حسد کو چې د دې نبوت لایق دی نه دی، مونږ لایق یو، الله یې ځنه واخلي مونږ له دې راکړي، دې ته حسد وایي. هو یو غبطه دا هغه وی جایز ده. نو غبطه څه ته وایي چې داسې وایي چې الله چې دله دې ورکړی دی نو معلوم داسې راکړي، دا نه وایي چې د ده نه یې واخلې، نه الله دله دې هم ورکړی دی به ورسره زه پې خفه نه یم خو مال هم راکړي. نو خیر داسې وایه که نه، دغې کې ګناه نشته دی، خو حسد کې ګناه ده. دا حسد د دې د کوم ځای نه پیدا شوی دی؟ من عند انفسهم الخبیثه، چونکې نفسونه خبیث دي نو د نفس خبیث نه خو به دغه پیدا کېږي. نو که نه ته چې وربشې وکړې نو غنم برېږي، چې څه دې وکړه لا برېږي که نه، چې خز مه کوي نو ښه څیزونه پیدا کېږي. یخرج نباته بإذن ربه والذي خبث، چې ځمکه خرابه ده نو لا یخرج الا نکدا، هغې کې بازدګي پیدا کېږي. د دې نفسونه خبیثو نو بس کله ته حسد پیدا کېږي او کله ته نه کفر پیدا کېږي، کله ته نه بنیتی. دا ټول من عند انفسهم یې ځکه وایي من بعد ما تبین لهم الحق، او پس دا غي چې دې ته حق معلوم شوی، حق ورته ګوره ښکاره شوی دی. ګوره مؤمنان په غوسه کې راغلي چې ښه مونږ کافران کوي، ورګه چې مونږ په ورمخکې شو بعضې جذباتیان که نه، الله رب العزت ورته دې دی کې اخلاق کوي چې نه ګوره ټیک ده، دشمني به تا سره خلق کوي خو ته به د اخلاقو نه کار اخلي. ستا او د هغې فرق څه شو چې هغې هم زنده سر دي او خولې یې واضح کړي دي او ته هم ورسره ځان زنده سر کړې، نو ستا او د هغې فرق څه شو؟ نه، هغې به ظلم کوي، سرکشي به کوي، ته به صبر کوي، ته به اخلاقو نه کار اخلي. دې کې فرق دی ګورې ښه. هغه وروستو بیانو فاعفو واصفحو، ای مؤمنانو تاسو ته وایم د جذبې نه کار مه اخلئ، د انتقام نه کار مه اخلئ. فاعفو پرېږدئ، لګیا وئ، که دې ډېر څه ووایي نو تاسو ته خو تپ نه را رسي که نه ښه، لګیا به خپلې خولې کې به پاتې کېږي. پرېږدئ، عفه معنا فاعفو پرېږدئ، واصفحو او مخ ته نه واړوئ. دی ولې ووایي ګوره زبردست تعلیم دی ښه مونږ ته طالبانو ته. پرېږدئ بس تعلق ورسره مه ساتئ. ها که دې راځي مخې له او تاسو سره سلام کلام او یا وایي بس زما او ستا د خبرو حق نشته ښه، چې نور درته څه نه وایم که نه خوله بند که بس. واصفحو مخ ته نه واړوئ، دا کار وکړئ. نو وګورئ دا په حقوقو خپلو کې تا ته یې بدې ردې ووایي، تا ته یې نقصان درکړو، تا پسې یې غیبت وکړو، نو بس تا حق دې معافي کوه ته. فاعفو واصفحو. او که چېرې د الله په حق کې خبرې وکړې که نه بیا به یې معاف کوې نه، بیا به یې وله داسې کار وکړي چې غاښې درد کوي، او که نه خو د جهاد خبره ده. دې وجې نه مفسرینو دې کې ویلي دا آیت وایي منسوخ دی، قرطبي وغیره که نه، نه دا منسوخ ځکه نه دی چې دا خو اخلاق دی، اخلاق نه منسوخ کېږي. دلته کې د فاعف واصفحو مطلب دا نه دی چې جهاد مه کوئ کښېنئ په آرام باندې، دا خو باید منسوخ وکړه، نه دا خو اخلاق ښیي او خپلو حقوقو کې چې ستا حق نو خیر دې معافي کړه. هو که د الله په حق کې خبرې وکړې، د شرک خبرې وکړه، د بدعت خبرې وکړه، یا په پیغمبر پسې څه ووایي، یا په حضرت عایشه پسې څه ووایي، یا په صحابو پسې ووایي، نو هغه کار ورسره وکړه چې بیا یاد ساتي. دې د فاعف واصفحو دا معنی چې اډو غږ مه کوه، که هغه هر څه وایي نو وایي به. هلکه حقوق دوه قسمه دي، یو حقوق العباد دي هغې کې ویلي چې فاعف واصفحو، او یو حقوق الله دی هغې کې به د چا خیال نه ساتي. دا خو جهاد دې ته وایي که نه، دا حق پرست هسې بدنام دي، خو دې د الله د حق تپوس کوي که نه چې ولې داسې خبره وکړه، ولې داسې عمل وکړه.
دې تاسو حق پرست کوي کنه باطل پرست خو ناس دي بغمه ګور دې کې موږ ته دا تعلیم ده چې ته خو پوهیږي چې دا سړی باطل پرست دی دا بدعتي دی او دې چې دې سبق مبق نه وي اسی مخې ته کتاب یې خده خو بس چې شروع کی نو زمونږ بدی بیانې او زموږ مشرانو پسې خبرې کوي چې دا دیوبندیان نه دي او دا وابیان دي دا خوارج دي او ته یاره په موږ باندې دا خبرې ډېرې بدې لګي نو سلو سره ناست دی بدبخته پاسه کنه قرآن خو تا ته وایي چې فاعفوا واصفحوا پرې د نورې مدرسې شته نور عالمان شته دی ته دغه دی کې ځان ورنه نه ایستلی خو مطلب دی چې ستا مطلب علم نه دی که نه ښه ته د نور څه پته مې حضرت شیخ به دې سند ته ساخت وي ساخت یې دله ولیکو که نه هغه دی په مرض باندې ډېر ښه پوهېده نو ګوره یو کله ته نه فریاد کوي دلته راشي ویره بدې ردې وي او ډېرې خبرې وکړې په شیوخو پسې لګیا او ته ورته ناست دی ستا غیرت د دې تقاضا نه کوي حتی یاتي الله بامره خیر د لرې به نه وي خفه کېږه مه دا به ټول عمر د دې زور نه وي حتی یاتي الله بامره یقینا چې الله به داسې وخت راولي چې یو بیا غږ نشي کولی د حق پرستو زور به راشي یو دا معنا یا حتی یاتي الله بامره الله خپل فیصله وکړي دی خو نن خبرې کوي حق پرستو پورې بدې ردې وي او پورې ټوکې کوي خو لیکن دی به خدای راونیسي که نه ته بیا وګورې خوله به یې داسې الله تخفی به یې کاږي او ابل به کینه یې پاسوي دی نه دی خبره چې الله مانا دې انتقام اخلي د مرګ نه مخکې میږي به ورته خیږي حتی یاتي الله بامره ان الله علی کل شیء قدیر که ته وایې چې دا خو ډېره ګرانه مونږ خو دا ډېر وایي که نه ویره زمونږ ذهن کې خدا نه راځي چې زمونږ به داسې زور راشي زمونږ به داسې مدرسې جوړې شي مونږ به د خپلو مدرسو مالکان شو الله وی ولې وایي چې ان الله علی کل شیء قدیر الله په هر څه باندې قادر دی دا کولی شي خو ته صبر کوه بسم الله الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پنځمې شبهې نه پس زواجر دي شپږمې پورې هغه پنځه قسمه وو یو زجرو ام تريدون ان تصلوا رسولكم او دویم ود کثیر من اهل الكتاب هغه کې مؤمنانو ته د اخلاق و تعلیم اوس وایي چې صرف اخلاق نه اعمال به ورسره وي فاعفوا واصفحوا د اخلاقو او اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة دا اعمال دي دا دیو جنوي چې کله یو بندي چې پاغه کې اخلاق یې او عمل ورسره نه نو څه د اخلاق او صفت ده کې چې ډېر خسړې دی ډېر ښه اخلاق دی ډېر خوش طبیعت دی ته چلته کې بیل ماز دی صرف اخلاق نه کیږي کنه فاقیم الصلاة الله ویدا و سره خامخای پابندیو کې د بدنی عبادت وآتوا الزکاة او پابندیو کې د مالی عبادت داستاسو عبادت دي ډیر آسان دي صلات او زکات وما تقدموا لانفسکم اوسی عام چا وی چې صرف منځ او زکات بس الله وینا وما هغه عمل هغه هر قسمه واجبی سنتی مستحبی او چې تاسو یې مخکې ولېږئ د خپلو ځانونو دپاره لانفسکم خپلو ځانونو دپاره یې ولېږئ
دې کې اشاره دې خبرې ته ده چې کله یو سړی عملو کی نفلو کی خیراتو کی روزونی سي نوې ثواب یې مور او پلار ته بخم بیا پته ممیا هغه غي پته شي کنه تا ته باغ رسي چې لانفسکم تا چې ته بخل نه د خپل ځان لپاره دې کړی نو هغه باندې ته عمومي کنه لانفسکم یې ذکروي پرپسی من خیرن دې رد کو پاغه خلق باندې چې هغه عمل کوي دا وی ځان نمخ کې لیکو کنه خو لیکن عمل څنګه کوي خلاف شرع هغه کارونه عملونه کوي چې هغه په سنت کې نه رواجی کارونه کوي رواجی خیرات کوي رواجی ختم کوي دغه سه هغه ذکرونه او دعاګانې چې په سنت کې نه ځان یې اساس کو الله وی من خیر نو عمل هغه چې هغه خیری کنه هغه په شریعت کې په قرآن او سنت کې نو هغه عمل یادې غره کته عملونه کړی دی او تاسو دې نه کړی بس په خپل طبيعت لګیای جنن با د جمعې شپو کو نو انن به یو له سمور کو چې ثواب وشي الله دې دا ثواب نه ځکه چې دا خیر نه دی کنه من خیر نه وین د شر نه احتراز وکړه چې عمل کوو غره شر نه کوي د ګډیر خلک عملونه کوي خو هغه د خیر نه کنه هغه د شری نظرانه کوي شکرانه کوي روزه خاص کوي اخر نشه کنه بیا نقصان شفا عمل چې کینو تاسو کا چې په سنت باندې وکي تجدو عند الله وبمد الله سره ان الله بما تعملون بصير یقینا تاسو په ذره ذره عمل باندې الله خلیدون کې ویږي دا دریم زجر دی اهلی کتاب الله او داغي شبهه نقل کوي اعتراض ګور کارونه سمرا وکړ غلطو چې مخکې ذکر شو او دعوه کوي د جنت ته موږ زبل څوک باندې وقالوا واذا يهود ونصارى لن يدخل الجنه هرگز با داخل شي جنت تبل څوک الا من كان يهودا او نصارى صرف هغه څوک چې يهوديان دي دا به يهوديان وي یا صرف هغه څوک چې عیسایان دي نصارا دي هر یو به دعوه کوله ځان ده او بلیت نه استو پلمین کې اتفاق نو کنه پلمین کې دې کلام کې اصل کې اختصار دی قائلین یو قسم نه دي قائلین دو قسم دي يهود ځان له لګیا دي موږ به جنت تزو نصارا ځان له لګیا دي چې موږ به جنت تزو هر څوجه چې ځان له بیانې چې موږ به ولي جنت تزو د خپل مشرانو په برکت باندې یا د انبیاء په برکت باندې عمل غنښت کړه الله رب العزت وی چې ګوره مؤمنانو تاسو په عمل باندې جنت ته ځئ ادي دي تش په خلی باندې تش په خلی وی چې لن يدخل الجنه دي خو نشي کېږي تلک امانیهم دا د دې خیالونه او ارزوګانې چې مخکې ذکر شویو امانی مخکې ذکر کړو کنه چې دا خو هغه دروغ مروغ ذکرې امانیهم ای اکاذیبا اخذوها تقلیدا من شیاطینهم المحرفین هغه خبرې چې مشران نه ذکرې او هغه ګوټه کړې بس عمل ته جت نشته سو چې شفاعت وکي کنه موږ هغه غم نشته وي کنه دا امانی کنه یا موږ د انبیاء اولاد یو د الله محبوبان یو ځکه به جنت تزو او یاد ده چې الله غفور رحیم دی موږ ته بخنه کوي کنه امانی ارزوګان دي ته وي
قل وتوایا هاتو برهانکم دلیل راوړې بغیر د دلیل نه نشي کېدې دغه سي په دعوی باندې جنتونه نشتا راوړې دلیل تاسو ان کنتم صادقین که تاسو رښتینی په خپل خبره کې برهان قرآن کې برهان کله د پیغمبر معجزې ته برهان ویلي موسی علیہ السلام او هارون علیہ السلام ذکر کړو قصص کې ذکرشم کې فذانک برهانان من ربک دا دو معجزې می تاسو له درکې لاس او امسا ته برهانان او کله برهان دلیل توحید ته وي دلیل توحید ته برهان ویلو سورہ انبیاء کې فلیرشتم کې ام اتخذوا من دونه اولیاء من دونه آلهة قل هاتوا برهانکم شرک کوي او دلیل سره نشته دلیل پیش کړي برهان او کله قرآن ته ویلي برهان او هم قصص کې راغلي پنځاو یا کې کله آخرت کې الله رب العزت بووي التم تن دلیل غواړي ها یواز دنیا کې نه آخرت کې به الله وایي چې دلیل پیش کړي دا قصص کې راغلي پنځاو یا ونزعنا من كل امه بشهيد فقلنا هاتوا برهانكم دار امت نوز گواه راولم او به هم دي ته چې اوس دلیل راوړي دنیا کې هم دنه غوښته او دلته هم دنه غواړم د برهان ضرورت هم په دنیا کې هم په آخرت کې کجریه تاسو رښتینی دی يهوديانو د خپل نجات د پاره سبب دغه ذکر کړ چې بس يهوديت او عیسایت دا سبب دی يهوديان نو زکه به جنت ته ځو عیسایان نو زکه به جنت ته ځو الله رب العزت رد کوي په دې باندې چې نه د جنت لو د پاره اسلام دی يهوديت نشته نصرانيت نشته بلکې اسلام قبول کړي نو جنت ته ولاړ شي سم خبر ده بلا دا سمدالک تاسو چې وایي من اسلم وجهه لله رسوک چې خپل ځان یې اوس پاره الله ته وهو محسن دلته ګور جدا جدا مطلبونه دي یا د اسلم وجهه مراد عمل دی نو ده هو محسن مراد توحید دی ابن عباس سے وایي اسلم وجهه سمانا هغه چا چې خپل ځان الله ته په عبادت سره حواله کو عمل کوي عبادت کوي هو محسن موحد دی ګوره څنګه نحل کې حدیث راتونو کې وراشي ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن نو محسن هغه معنا مخکې عمل او رستو توحید شو او یا عکس خبره ده من اسلم وجهه لله هغه چې خپل ځان الله ته حواله کو یعنی توحید یې قبول کو و محسن او یې متبع سنت ابن کثیر داوی اتبع سنت اقا شیر خو مخکې مراد عقیده او درستو مراد عمل دا سبب د جنت دی فلو اجر عند ربه د پاره ډېر لوی اجر دی د خپل رب سره ولا خوف علیهم ولا هم يحزنون نبس یری په دې باندې او نه غمجن شي پنځم زجر دی د يهود خپل میان کې حال الله مخکې د جنت دعوا کوله الله یوسف په یو بل باندې فتوی شروع کړې وقالت اليهود ليست النصارى على شيء ویل با يهوديانو چې ندي عیسایان په هیڅ دین باندې دی عیسی علیه السلام صلی الله علیه وسلم او ویل عیسایانو نصارا او چې ندي يهوديان په هیڅ دین باندې دا په یو بل فتوی لګول وهم يتلون الكتاب او حال دا چې د الله کتاب لولي علما دي او کار داسو کو چې د علماء نه دي هغه د جټو خلقو کار دی
شیخ الاسلام تیمیہ رحمت اللہ علیہ وی دغه یو کتاب دی اقتضاء الصراط المستقیم ویلیو چې د دې آیات مصداق نن په دنیا کې فرعي اختلاف دی. دا فرعي اختلاف چې نن جوړ شوی دی او خلکو دا ځای ته رسول دی چې یو بل په کافر کړی دی. وی دا آیات د هغې خلکو په حق کې نن پروت دی که نه چې ګوره دوی په یو بل فتوی شروع کړې، یو وی ستاسو مونځ نه کېږي، بل وی ستاسو مونځ نه کېږي، یو ته گمراه وي بل ته گمراه وي. دا آیات د هغې دپاره دی. فرعي اختلاف په دې باندې یو بل ته کفر ته رسول د دې نه دا سبب جوړ شي چې د خلکو نه دین کار پاتې شي که نه هغې له خو دومره درجه ورکول نه و پکار. هغه اختلاف په خپل ځای دی، هغه سبب د دې نه دی چې یو بل په هغې باندې بدنام شي، یو بل باندې فتوی وکړی شي. نه، دواړه خبرې صحیح دي، د دواړو مونځ کېږي، دواړه ګمراه نه دي. هغې ولګېده نو په یو بل دا کار شروع او دا مثال دی که نه د فرعي اختلاف کې نه خلکو اختلاف دی. وهم یتلون الکتاب دی وي اکثر دغه یې که نه عالمان. کذالک قال الذین لا یعلمون، داسې خبرې او داسې فتوی کول په یو بل باندې دا خو د هغه خلقو کار و چې هغې نه پوهېدو، جاهلانو، دنیا پرست خلقو، په دنیا پسې منډې والې، ځان له منبرې عهدې کتې او هغه په یو بل پسې لګیا و. ولې هغې د یو بل نه څه ګټل که نه؟ نو څه علماو له وګوره دیم په هغې پسې شو نو هغسې عادت یې شروع کړو خپل مین کې په یو بل باندې فتوی وکړو. الله وی دا خو د عوامو او د امیانو کارو، تاسو له دا نو په کار ښه دغسې خبرې کړې وې هغه کسانو چې نه پوهېدل. مثل قولهم، ګوره دوه ځله تشبیه راغله، کذالک هم معنا دا ده چې هم دقسې، او مثل قولهم دی بیا ووی. دا اصل کې دوه خبرې دي که نه یو تشبیه په قول کې ده چې قول یو شانتې دی څنګه چې هغې یو بل پسې لګیا و که نه نو دقسې دیم یو بل پسې لګیا شو چې دا وایي دهریجي سړی کمونست خلق دی وایي هغې په دې باندې فتوی کوي، دا وایي بدعتیان خلق دی، دین خراب کړی. او یو تشبیه ده په وصف کې چې قول هم یو شانتې شو خو صفت هم یو شانتې شو. هغه دا دی چې هغې هم د تعصب د وجې نه کول او دی هم د تعصب د وجې نه کوي. الله رضا خو پکې نشته. نو کذالک او مثل دواړه ذکر راوړ خبرې هم یو شانتې ده او د خبرې هغه سبب هم یو شانتې دی چې تعصب او عناد دی. والله یحکم بینهم یوم القیامت، الله فیصلو کی په دې په منځ کې فیصله خو کړې ده د دلیل فیصله که نه چې مخکې هاتو برهانکم نو هغې سره دلیل نو خبر ختمه شوه. دلیل چې سره نه وي نو هغه ختم نه. فیصله عملیه دی دا خو علمي فیصله ده چې نن په دنیا کې شوې ده. یو عملی فیصله ده نه په قیامت کې کېږي. فریق فی الجنة و فریق فی السعیر یوم القیامت فیما کانوا فیه یختلفون. خبرو کې چې دی پکې اختلاف کوم. آخری زجر ومن ازلمو، خبر جماعت لراله اختلاف جوړ شو هغه اختلاف زور ټول دی لراله چې یو بل جماعتونه نه منې کو چې ته به نه راځې دا زمونږ جماعت دی. هغې وایي دی په باندې ګوره هغه وخت کې جماعتونه څه یو مسجد نبوي و، مدینه کې بل مسجد قبا او قرآن ذکر کړه جمع چې مساجد. ولی روح المانی وی ځکه چې مراد ته نه دغه جماعتونه نه دي، دا حکم عام دی فی کل مسجد و کل مانع. مسجدم عام دی که هر ځای کې او هر وخت کې، مانع عام دی چې دا منع کول څوک کوي که دا هر څوک کوي.
که عربي که عجمي د عموم د وجه نه قرآن الفاظ داسې راوړي چې ومن ازلمو دا یې عام کړ او مساجد الله یې جمع یې ترېنه جوړه کړه سره د نه چې هغه وخت کې نور جوماتونه نه وو که نه څوک دی لوی ظالم د هغه چا نه چې منع کوي مساجد الله جوماتونه د الله جوماتونه منع کوي نه ان یذکر فیها اسمه دا ترېنه بدل دی جوماتونه نه منع کوي د الله ذکر ته منع کوي ان یذکر فیها اسمه جوماتونه خو ډېر ښایسته آباد کړي دي چې ذکر وکړي چې په هغې کې د نوم د الله په دې باندې سوال چې ذکر خو هغې کوو پکې د هغې نه خو چا نه ومنې کړي داسې ذکر به یې کوو چې داسې به ته ومنو کې ځکه مشرکینو به بیت الله نه طواف کوو چاپېره نو به چې لبیک لبیک لا شریک لک لبیک الا شریکا دا ذکر نه دی نه کنه ذکر هغه چې په توحید سره یې کنه دغه ذکر نه دی چې الا شریکا ور سره وی کنه خو ذکر نشه کنه پته ولګي چې مراد د ذکر نه ذکر د الله د توحید دی ها د دین خلق منی کوي اسه خواږي کې دومره ذکر کیږي چې څوک ته خوب نشي کوله چې ویو ټول شپه ناشتي هغه باندې مونږ کړی خو دا ذکر نه دی ځکه قرآن کې چې هر مسله ذکر شي نمراد تینا مسله مشروعی مشروعه نمراد د ذکر نه ذکر شرعي دی کنه او ذکر شرعي هغه چې بل جهر نه هيئت ولا نه جوړه خو بس دا ذکر کوي دا ټول ته نه خارج شو خبره دی لراله چې ذکر د الله څه مطلب د الله د وحدانیت ذکر بکې نه کیږي ان یذکر فی اسمه دیو جنا حسین علی رحمت الله علیه و سره دا قید راځو ان یذکر فی اسمه وحده دا مطلب چې ذکر کړی شي پاره کې نوم د الله په توحید سره دا د قران نه پته لګي کنه سورہ زمر کې او سورہ حج کې نور راغلي دې په سبا باندې بد کړي فیضا ذکر الله وحده دا معنا ذکر د الله چې وشي خو په توحید سره وشي نو اشمئزت قلوب الذین دې زړونه بیا چوي کنه اسی ذکر خو دې په خپل هم کوي لا اله الا کله پکې چې ستړي شي نو تش الا الله وي نو چې ستړي شي نو هو کوي بیا ځانې ذکر جوړ کړی نو دا خو مشروع ذکر نه دی نو د هر ذکر نه منع نه وه خاص د توحید نه منع وه حج کې ویلیو فاذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر کله چې آیات بینات لستی شي کنه ته به ووینې چې دې په مخونو کې څومره پړسوب راغی دا وګوره ان یذکر فیها اسمه وحده دانا وسعى فی خرابها او کوشش کی د جماعتونو په خرابولو کې جماعتونه خرابول څه معنا ډېر مطلبونه ذکر کوي مفسرین یو خرابې ظاهری دی او بل معنوي دی خراب ظاهری دی ته وایي چې د جماعت نغلا کوي هلکه جماعت ولې خراب دی پخوا به اغلاګانې کولې نو بجلی مجلی نه وي نو د خاورو تیل به بلېده د شړشمو که نه نو تیل به یې ترې نه وړه د شپې جماعت له خلق راوړي ایمان که نه هغوی به وړه دغسې اغلا کوي د جماعت نه چا نه چپلې پټوي چا نه څه پټوي دا د جماعت خرابې بیا څوک مانځله نه راځي ښه یاره وایي نوي بوټان مې اغوستي وو هغه یې رانه پټ کړو بیا دې جماعت ته نه ځمه که نه جماعت خراب کړه کنه یا د جماعت سيزونه هغه په استعمال کې راولي چې حاجت او ضرورت شي وي دا که د جماعت هغه تیړی راوړه دا که جماعت نه هغه پیپ راوړه هلکه هغه ستا دی چې جماعت له ورکړه نه شي کولی که نه جماعت شی څه په استعمال کې راولي او خو هغه خو د کمیټې صدر یې نو هغه نه څوک تپوس نه شي کولی فی خرابها جماعت خرابه که نه
دا خراب ظاهری دی ښا خراب معنوي دی ته وایي چې ګوره جماعت ته نه امام دی ولا بدعتي راوستو جماعت ته خراب کړ یا مشر یې بدعتي او مشرکو نه بس د جماعت خدمت کې سبه متولی شي مؤذن دی ولا تاسو کو ته چې هغه سرکوزه بدعت کوي ولی جماعت خراب ہے ها ځکه دا حدیث کې خراب معنی څه ده خالی والے د الله د توحید نه د الله د قران نه د هدایت نه دا معنی ده حدیث کې راغلی نبی اسلام ویلو چې زمانہ براشي اخر زمانہ لا يبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القران الا رسمه د اسلام متشنم پاتې شي چې اسلام زندہ باد تش په کاغذ کې به اسلام پاتې شي او د قران نه متص رسم پاتې شي رسم چې راوړی قران لاس کې دی دا رسم ده او قران راواخله زیارت ورځ ختم وکړو تش الکه قران راواله وی کنه خپل کا غلطی ده نشوي ده تش رسم پاتې شي او بیا وی مساجدهم عامرة جمعتون بیدا سے آبادی کی بنگلی وی خراب من الهدى او